نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة الاعراف آرہ نمبر 8 رکو نمبر 6 آیت نمبر 48 خلاصه د رکو بس دغینه لفظی ترجمه جهنميان به د جنتیانو سره خبري کوي جنتیان به دوی نه پیژني ځکه رنگونه به تک تور شي دوی به ور سره خپل تعارف وکي دغه جهنميان به د جنتیانو نه او به اوغاړي خوراک به اوغاړي دغه جنتیان به ورته و چې دا رب العالمین په تاسو باندې بند کړی دي څوک چې دین توهین کوي بے ادبی کوي سپک ورته ګوري کېل کود ورته ښکاري قرآن پرې ښودلی وي دغه خلق دا د جهنم مستحق دی او په دوی باندې به لعنت وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ونادى او آواز بوکړي اصحاب الاعراف اعراف والا چاته به آواز وکړي هغه کسانو ته چې کوم په جهنم کې پراته دي رجالا هغه سړو ته يعرفونهم په جنبي بسیماهم په نخو خپلو قالوا ابورتواي ما اغنى عنكم سفیدا درکړه تاسو ته سپکار راغلستاسو جمعکم ډلېستاسو مالونستاسو عهدوستاسو لخکرستاسو څومره څه چې تاسو دنیا کې جمع کړي سم پکار راغله آیا دغه عذاب نه بچ کړئ دغه عذاب نه به بچ شئ وما او هغه څه کنتم چې تاسو به تستكبرون لوی کولو په هغې سره فخر بم کاو دین ته بم سپک قتل دین بم معمولی ګاڼه رښتې به ورته ووایي دغه کافرانو ته چې د کوم مؤمنانو په باره کې ستاسو دا خیالو د دوی سره خو په دنیا کې هیڅ هم نشته دی دوی به څنګه جنت ته لاړ شي اهؤلاء الذین آیا دا هغه کسان دي اقسمتم چې قسمونه بخوړل تاسو خبره دوی لا ینالهم الله چې اوبه نرسیږي دوی ته الله برحمت په هیڅ رحمت سره دوی باندې به الله څه رحمتونه راووري دغه د اوکتل تاسو چې اویل شو هغې ته چې تاسو ورته سپک کتل جنت ته داخل شي ادخلوا الجنة داخل شي جنت ته لوی بشارت دی زیره دی د پاره د هغه کسانو چې څوک د رب العالمین عبادت او بندگی کوي او د قرآن او د سنت مطابق جون اور زندگی تیری لا خوف نبوی هیڅ یرا علیکم پتاسو باندې ولا انتم او نبی تاسو تحزنون غم جن شی ونادى آواز بوکړي اصحاب النار اور ولا جهنميان او دوزخيان اصحاب الجنة جنتيانو تا یو بل سره به تعارف وشي سبا ورته وي ان افیضو چراطی کړی علینا پمنګ باندې من الماء سوبا یو ګټ اوبه براکي او مما یادها سنا رزقکم الله ادر کړی دی تاسو ته الله معمولی غونتی روټۍ براته میلاو شي یو نوړی به میلاو شي څومره هیبتناک منظر پیش کیږي څومره منت او زاری کیږي یو ګټو به میلاو شي اے جنتیانو لږ خوراک به میلاو شي د جنت یو ګټ اوبه بسې بجاړي خوراک بسې بجاړي مینتونه به کوي او نه به میلاویږي قالو او به وایي ورته هغوی ان الله بشک الله حرمهما حرام کړی دی دا دواړه من کړي دي بن کړي دي علی الکافرین فکافرانو باندې او دا هغه ناکار خلق دي الذین هغه کسان دي اتخذوا دینهم چې ګرځولې او دین خپل لرا لهون لوبي ولعبا او ټوقي وغرتهم الحیات الدنیا او دوک کړیو دی لرا ژوند دنیا دوی سوچ داو چې صرف دنیا ده مقصد د دوی صرف دنیا او د الله بندگانو صرف دنیا نه ده ډیر راغلی ولاړه همیشه دنیا کې به څوک هم نه اخرت ته رواني په دې دنیا درنه
اخرت خراب نشي، الله در نه خفه نشي، دا دنیا تاسو دوکه نه کی. فالیوم پس نن ورځ ننساهم هیرو منگ دوی لرا کما نسو لکه څنګه چیر کړه دې دوی لقاء یومهم هذا ملاقات د دې ورځې. دوی قیامت نه معنا د قیامت د پاره تیاری نه کوله. الله وي موږ به هیر رب العالمین نه هیر نه کیږي. دلته دا په معنا د پرې خودلو چې موږ به دوی پریږدو په دغه جهنم کې. وما كانوا او لک څنګه چې دوی بآیاتنا پیاتونو زمنګ باندې یجحدون انکار کولو. ولقد یقینا جئناهم راوړې دې موږ دوی ته بکتاب کتاب لرا فصلناه چې په تفصیل سره بیان کړی دې موږ هغه لرا علی علم په علم خپل سره هدن هدایت دې ورحمتا او رحمت دې لقوم یؤمنون د پارا د هغه خلقو چې ایمان لري. دغه کتاب نن د هر چا کور کې پروت دی، هدایت ولده رحمت ولده بشمار فیدی دی پک. دوی ایمان نه راوړي عمل نه کوي. هل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا تأویله مگر د انجام د انکار د دې کتاب. دې صرف د عذاب په انتظار کې دي چې کله عذاب براشي. خواوري یوم په هغه ورځ یأتی چرابشی تأویله انجام د دې انجام د انکار کولو د دې. یقول الذین نؤبوی هغه کسان نسو جهر کړو دا من قبل مخکی د دینا قد جاءت یقینا راغلیو رسل ربنا پیغمبران د رب زمنګا بالحق په حق سره. دا غوی ذکر په قران کې شته دی. زمنګ د پر دوه امیدونه دي. یا دغه په وجه موږ جنت ته ځو، یو رسول الله او دویم قران. او څوک چې قران پریږ دی داغه خلاف به رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت پر ورځ باندې گواهی ورکړي. او څوک چې قران پریږ دی دغه قران به دغه خلاف. نو هیڅ شک نشته ده په هلاکت د هغه چا کې چې څوک قران پریږ. فهل لنا نو آیشت ده زمنګ د پارا من شفعاء سوک سفارشی زمانگ ده پارا دا چه سوک سفارشی شتره چه سفارش شد منگ خلاص فیشفعو لنا چه سفارش شکری زمانگ ده پارا. و کدا قرآن دی سینی پوری اولگاو، قرآن دی ایمان راوڑو، عمل لی پی کاو، زان لی پی پوها کاو، دا قرآن بستا ده پارا سفارش کیو جنت تا بدین نباسی. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بستا ده پارا سفارش کی جنت تا بدین نباسی. راشی دا دوڑا را تنگ کئی که کامیابی و کامرانی غواړی. او نردو یادا چې واپس کړی شو من دنیا ته واپس لاړ شو وس پوه شو فنعمل عمل وکړو من غیر الذي خلاف د هغه عمل نه كنا نعمل چې کولو به من په دنیا کې مخ کې او بیا دنیا ته واپس را تګ نشته دی. نن در سره وخت شته دی چې څه کې وک سبب د هغه حساب در سره کی. قد خسروا یقینا نقصان وکړو دوی انفسهم د ځانونو خپلو وضل عنهم او رکشلو د دوینا ما هغه څه کانو یفترون دوی با دروغ تړل جوړول.